ما دې پورې خبره کوله چې هر یو کس دا غواړي چې ما په دماغو باندې او پړه باندې بوج نه زما پرسکون ژوند دی. دا هر یو کس غواړي. د دې لپاره دې منډې هم وایي، عزت هم تلاش کوي، پیسې هم ګټي. په خبره پوه شوې، محنت کوي. خو ووره چې ډېرې پیسې یا ډېر تعلیم آیا په دې به زنګ سکون ترسره شي یا موږ ته سکون ملو شي؟ جواب نه. سکون چې دی خدای پاک په څه کې ایښی دی؟ سکون وایي څه ته؟ پړه د غم نی، په دماغو د غم نی. مسلمان ته به غم نی، نه پړو نه په دماغو، هغه ته به صرف د قبر او د آخرت غمي. دنیا پر منډه وو، زم وم تاسو هم وهئ، زم کاروبار کوم تاسو هم کوئ، زم دفتر ته ځم تاسو هم ځئ. ابه خو کوو، ثوابو کړي دي. انصارو څه کړي دي؟ انصارو پوله پټې کړی دی، مهاجرینو کاروبار کړی دی. 10 عشر مبشره دي چې په دنیا کې ورته زیری ورکړی شوی دی جنت، هغې کاروبار کړی دی. و تاجرانو سکون خدای پاک ایښې په څه کې دی چې ډېرې پیسې را سره نو خوشحاله به یو، نه چا سره ډېرې پیسې ده خوشحاله دی. سکون الله رب العزت ایښې په څه کې دی؟ په دین کې ایښې دی. چې کله دا خو موږ څه ګڼو نه چې دا غیبت او کنځل او چغلي وکړو، دا موږ څه ګڼو نه، خو دې سره هم بې سکوني پیدا کېږي. هر هغه شی چې الله پې خفه کېږي، په قرآن حدیث کې د هغې تذکره چې په دې دی الله خفه کېږي، چې کې ته پریشان ہے. 10 منټه ګناه وکړه، 20 منټ تکلیف په پته باندې راځي. سنعذبهم مرتين، خدای پاک قرآن کې فرمایي چې تاسو ګناه خو کې، خو په آخرت کې وهلو سره سره په دنیا کې هم ستاسو والي. سنعذبهم مرتين، سنعذبهم مرتين، په دنیا کې هم تاسو وال خورئ. زما محترمو یاد ولرئ چې سکون خدای پاک دین کې ایښی دی. نمبر 1 3 کارونه دا ټیک کې صفا کې، نو خدای پاک به تاسو له سکون درکړي. نمبر 1 ژبه صفا کې، غیبت چغلي کنځل مه کوئ، چا پسې خبرې مه کوئ، خپل کار سره کار ساتئ. وليسعک بیتک، په کار چې ستا کور دی ستا دپاره ارتي، مطلب چې په کور کې زیات وخت تېروه. دفتر، دکان، کالج، یونیورسټي، کاروبار، فضول چوک دکان کې مه ودرېږه. غیبت چغلي کنځل مه کوه، دې سره سکون تباه کېږي. دویمه خبره، د حرام نه ځان وساتئ. چې حرام رزق په خېټه کې ته به همیشه پریشان یې. چې ستا خېټه کې حرامي ته به همیشه پریشان یې. وانما للربا وان كثر فعاقبته الى قل. د سود مال که ډېر هم زیات شي انجام یې صفر وي. حرام مال که ډېر هم زیات شي انجام یې صفر وي. سکون به ته نه نصیب کېږي. او بله خبره، دریم سیز چې هغه به صفا ساته. اللهم حسن فرجي ويسر لي امري. یا الله زما شرمګاه پاکه کا او زما کارونه آسان کا. نبی علیہ السلام فرمایي، نبی علیہ السلام خو د ګناه صغیره او کبیره نه بالکل پاک صاف او دا دعا به کوله، د موږ دپاره کوله چې تاسو دا دعا کوئ. څه دعا کوئ؟ اللهم حسن فرجي ويسر لي امري. دا وایه. ولې؟ چې بدکاری وي یا د بدکارۍ کارونه وي، دی به همیشه پریشان وي. دی به همیشه پریشان وي. خو په دې پوهېږو نه. دغه شان مال کې برکت هم ختمېږي. دا مونږ چې نټ غلط استعمال کوو، ټچ موبایل را سره وي، ټوله شپه ته ملاستي او ناستي یو، دماغ خراب، نفسیات خراب، روحانیت خراب، سترګې خراب، دماغ خراب، د ګند نه ډک. نمبر 1 خدای پاک ته خفه کړه. دویم وخت ضایع کړه. څلورم د سهار مونځ هم نه لړه، خوب دې نه تباه کړه، مونځ هم نه لړه. نو
د ساره پورې ځان ویښ ساتو خو سار مونږ نه ځو ساره پورې ویښ یو خو سار مونږ نه غیب شي نو که تاسو سکون غواړئ نو په پیسو کې نه دی او که عزت غواړئ نو په پیسو کې نه دی الله دین کې هر څه ایښي دی نو غیبت چغلي کنځل پرېږدئ حرامو نه ځان وساتئ بدکارۍ او د بدکارۍ د خبرو نه ځان وساتئ نه الله به تاسو له هر څه درکړي ثوابو ته نه ګورئ هر یو کار یې وکړه د دنیا او ښه پیسې وګټلې خو د آخرت فکر وکړه نبي علیه السلام 3 پاکستانه تاسو له درکړه ابوبکر عمر 9 پاکستانه درکړه عثمان علي 14 پاکستانه درکړه امیر معاویه 40 پاکستانه درکړه رضی الله عنهم اجمعین سوری غوری محمود غزنوی سلطان ټیپو التمش محمد الفاتح سلطان عبدالحمید ایوبی عبدالي هارون رشید وش پیته ملکونه درکړه اټلی سیسلی اټلانټک ساؤथ افریقا آدھا یورپ چائنا سکیانگ پاکستان ہندوستان افغانستان ترکی چین روس کی آزاد ریاستیں بنگلہ دیش برما لبنان شام بیروت دا ټول ملکونه چا درکړي دي نبی کریم صلی الله علیه وسلم صحابه اهل بیت او تابعین بزرګانو ته درکړي دي وش پیته ملکونه 350 پاتې دي هغې له خدای پاک ملکونه او عزتونه مو ورکړه او سکون یې مو ورکړه هغې به هر وخت جړل خو الله ته به جړل قبر آخرت حضرت علی رضی الله په محراب کې به تاوېده او جړېده به د قبر او آخرت غم ابوبکر عمر جاړي د قبر او د آخرت غم موږ ټول مسلمان جاړو خو د پیسو دپاره نو ځکه موږ ته سکون نشته ځکه موږ بې سکونه یو زموږ د بې سکونۍ وجه دغه ده چې موږ د دین نه لرې یو او دنیا ته نږدې یو او دنیا دپاره منډې تړې وو نو کافر نه وایي کافر سره دنیا نشته صرف یو ښار ټوکیو کې 500 یونیورسټۍ دي نه هغې خودکشۍ ولې ډېرې کوي یورپ امریکا کې هر یو غټ ښار کې 6 پاگلخانې هغې ولې پاگلان ډېر دي وجه هغې سره سکون نشته سکون خدای پاک ایښې دین کې دی خو چې په دې خبره موږ پوه شو حضرت عمر رضی الله عنه فرمایي د هغې په خبره به دا موضوع ختمه کم او دا بیان به ختم کم حضرت عمر رضی الله عنه فرمایي انا كنا اذل اقوام بېشکه موږ ذلیل ترین قوم او فاعزنا الله بالاسلام الله موږ له عزت د اسلام د برکت راکړه موږ ذلیل قوم خو که موږ له خدای پاک عزت راکړه نو د اسلام د برکته فمهما نطلب العزه بغیر ما عزنا الله به اذلنا الله که د اسلام نه علاوه په بل څه کې پوسټ پیسه بینک بیلنس کی پوسټ په دې کې موږ خپل عزت وموند په دې کې مو خپل عزت تلاش کوه اذلنا الله یقینا الله موږ ذلیل کی او ذلیل کوي به او شرموي به مو نو شرمولی ذلیل یې کړو ولې موږ دین پرېښود صحابه والے به دین راونیو نو اټلی سیسلی اټلانټک ساؤथ افریقا چائنا سکیانگ آدھا یورپ وش پیته ملکونه یې درکړه چې دین پرېښود وش پیته ملکونو 350 پاتې شو ناس پې څوک دی څوک پې ناست دي هغه کسان پې ناست دي که اللهم انه وله ورځي نو اللهم انه وله نه ورځي